أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء د دې نه مخکې ذکر شو چې کوم خلک شومتیا کوي د الله په لاره کې مال نه خرچه کوي سيطوقون ما بخلوا زرد چې هغه ورځ د قیامت را روانه ده چې دا مال با په گردن کې واچولی شي د دوی هغه مال چې باغې باندې دوم شوي شومتیا کوي نو اوس الله رب العزت ذکر دا هغه کې خلقو کوي چې هغوی د الله بلاره کې انفاق نه کوي او دا وایي چې یاره الله زموږ نه غواړي مقصد د دې دا دی چې الله علیاذ بالله فقیر دی او موږ اغنیا یو مالدار یو لقد سمع الله یقینا اورېدلی دی الله پاک قول الذین قول دا خلقو یقینا اوریدلی دا الله وینا دا خلقو قالو چې ویا وی ان الله بشک الله پاک فقیر فقیر دے مسکین دے ونحن ومنغا اغنیاء مالدار یو سنکتبو زرد چی وبلکو منغا ماها وبینا قالو چی ویدی وقتلهم الانبیاء او وجلد بید انبیاء بغیر حق بغیر د جرم شرعینا ونقول او بویومنگا ذوقوا وسکی عذاب الحریق عذاب دور صدون کی یعنی اورد دا سرا روانا دا چې د دې د اقوال او افعال الله رب العزت دې ته بدل ورکړي او د دې لپاره اور د جهنم الله تیار کړی دی ذالک دا عذاب بما فسبب دا غیا مالو قدمت چې مخکلي غلي دي ايديكم لاسن استاسو وان الله او یقینا الله ليس بظلام للعبيد نه ظلم کوونکې په بنديانو باندې الله ظلم کول والا نه دی او یا ظلم په معنا د کمی دی لیسا ندے بظلامن کمی کون کے للعبید بندیانو خبرو چی چا سکڑی آغا تبا پورا پورا داغی بدلول ریشی الذین آہا کسان قالو چی ویاوی ان اللہ بشکا اللہ پاک آہیدہ حکم کڑے دے الینا مونتا اهدا هغه وعده ته وی چې د هغه مدت او د هغه وخت کې هغه وګړي او دلته اهدا په معنا د وصیت یا د حکم ده ان الله بشک الله پاک اهدا وصیت کړه ده الینا مونتا الله نو منا چې ایمان بنراړو مونږه لرسولین پیسو پیغمبر باندې حتی تردی پوری یادینا چراوڑی مونتا پی قربانی یو قربانی اغا پی و صدقہ او قربانی کئی تاکلو النار او بخری آغی لرور او بخری آغا اور یعنی قربانی کو وکی اغا میدان کے گیری اور براشی دا اسمان دا طرف نا اغا بخری نو دا بداقن نخیشی دا پیغمبر دا اللہ دے قل ورته ویا قد جاءکم یقینا راغلی دی تاسو ته رسول پیغمبران د الله من قبل مخک زمانہ بالبینات بخارا دلائل سرا وبالذی اوقها وس قلتم چې وای تاسو د مطالباتم پر شوی دی ولما قتلتموهم ولی وجل تاسو انبیاء ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتنے نو زمان مخ کی انبیاء چې ښکارا دلایل راوړي او بیا
چې کومې مطالبې د معجزاتو تاسو کولې هغه پوره کړې وي د الله نه دعاګانې هغه کړې وي لیکن بیا هم تاسو د هغه سره جنگونه کول او بیا هم تاسو هغه قتلول فإن كذبوك نو پیغمبره کدا خلق دا تدروجن وي فقد كذب یقینا دروجن ویل شوی دی رسول پیغمبرانو ته من قبلک مخکستانا نو کنن مختصوک په دروجن وي نو دا څه خبره نه ده یعنی سړی د جړا ورزي چې دا الله انبیا او تمرا فخکاره دلایل سره راغلي او بیان دي خلکو هغه ته نسبت درو کړي جاءو راغلیو د انبیا د الله بالبينات فخکاره دلایل سره او الزبور او صحیح او سره او کتاب المنیر او په کتاب نور رڼا کون کې سره او په کتاب روحانه په کتاب رڼا کون کې سره زبور نه مراد مفسرین لیکي هغه صحیفه دي واړه کتابونه دي چې باغې کې هغه زبورم شامل ده زبور د زبور جمع د واحد زبور ده زبور هغه کتاب ده چې داوود علیه السلام ته ملاو شوی او دارنګي د دین علاوه چې کوم صحیفه نور انبیاء ته ملاوي شوی نو هغه هم پدې کې شامل دي والزبور او صحیفه والکتاب المنیر او کتاب رڼا کونکي کل نفس هر ساخاون هر نفس هر ساوالا ذائقة الموت سکون کې د مرګ ده و انما او یقینا توفونا پورا بدر کړی شي تاسو ته اجورکم بدل استاسو یوم القیامه پرځ د قیامت فمن زحزحان هغه څوک چې بچ کړي شو هغه څوک چې لری کړي شو بچ کړي شو ان النار دورنا یعنی اور د جهنم نا او دخل الجنه او داخل کړي شو جنت ته فقد فاز نه یقینا کامیاب شو ومل حیات الدنیا او نه ژوند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان د دوکه پدې چرته دوکه نشي دا د دوکه سامان دی اصل ژوند آخرت دی الله تبلون ضرور بازمایش وکړي شي تاسو فی اموالکم فمالون تاسو کې دا موه چې زما مال له الله را کړل زما مرزي دا نه دا د امتحان د پاره د تاسو ازمایش دی الله تبلون ضرور بازمایش وکړي شي تاسو ازمه وکړي شي تاسو فی اموالکم فمالون استاسو کې وان فوسکم او فزانون استاسو کې دا وجودم ستا وجود نه دا الله درکړل پدې کې پتا باندې بازمایشي چې دا الله حکم په منی او کنا ولا تسمعون او ضرور بواوري تاسو اے مؤمنانو من الذين دعوا کساننا اوتل کتاب چې ورکړې شوی دی ورته کتاب من قبلكم چې مخکې تاسو نو ومن الذين او دا هغه کسان نو هم ضرور واوري تاسو اشرکو چې شرک کړي دي هر مشرک سبت واوري تاسو اذن کثیرن بدر دي ډېری الزامات به در باندې لګي پروپاګاندا وکي کنزل بدته کوي بدنامي بدی او ګوره د دې لپاره الله لام د تاکید او نون ثقيله داخل کړل الله تسمعون ضرور بواوري بری خپل وګونو ته مؤمنان چې کله د دین کار کین الله وې دا بدر سره او لګیم نه اذان کثیرن بدر ډېری و ان تصبروا او کلک پاتې شوي تاسو د الله په دین وتتقوا او ځانو بچو د سستینا ځکه چې کله مخالفت زیات شي او سړی بدنامي د سړی عزت ته نقصان رسي نو سستی په سړی کې راضي سړی وایي چې یاره روسته شم بس دا کار پرې دما لیکن الله وایي چې دا کار چریونه کوي و ان تصبروا او کلک پاتې شوي تاسو صبر وکړو تاسو وتتقوا او ځانو بچو د سستینا فإن ذلك نو بشک دا کار من عزم الامور د پخو کارونو نه دی اعظم هغه کار ته وایي چې هغه پوهه یعنی کم چې مضبوط او پاخه کارونه دي دا غي نه یو کار دار دی
د دې نه غټ نرتوب او بهادری نشته ده چې ته خلکو ته د الله صفت بیانې د الله کتاب بیانې او خلک ستا په عزت باندې عملې کوي او ته هغه باندې صبر کوي فإن ذلك بشک دا کار من عزم الامور د پخو کارونه ده وس بیا د علماء ذکر کوي وَإِذَا خَذَ اللَّهُ او کله چې او یاد کا هغه وخت چې کله واغست الله پاک میثاق الذين فخوادا داغ خلقنا او تل کتابا چې ورکړې شوی دی ورته کتاب لتبیننه ضرور به بیانوي دا کتاب آسه وزن تعلیم نه وي چې ظالم یما ستا کار دا دی چې دا کتاب د خلکو ته کولا افکار بیانې لتبیننه ضرور به بیانوي دا کتاب للناس خلقو تا ولا تکتمونه او نه پټوي دا کتاب پدې باندې بلا سونه نګدي نانور کتابونو په نه راسواره وي فنبذون ورزو دا قول او دا وعده چې کما دا الله سره کړي و دي علماء دا هو ضمیر چې دغه میثاق تراجه ده فنبذون ورزو دا میثاق دی ورا ظهورهم مرصد شاوان وقبلنا یا فنبذه کی دا هو ضمیر راجه ده الکتاب تا فنبذون ورزو دی دا کتاب دوړ طریقو سره جایز ده فنبذون ورزو دی دا کتاب ورا ظهورهم مرصد شاوان وقبلنا یعنی پدې اول پر هولو واشتروا او وای غستل به بدی کتاب سرا ثمنن قیمت قلیلا سلب منتقی د دنیا سلب منتقی دنیای بدی واغستر او د آخرت هغه ژوند همیشه غیزان الله تبا کو او د نن اکثر مولیان هم دغه کار کړل علماء د الله په کتاب پرتیا چولې دي او د دې په مقابله کې نور کتابونه لیکلي دي او چې مسله راشي نو فلانه کتاب راوړه نو الله دې تا په کې چې سره د علم ته په نشوي تا ته حکم داو چې دا کتاب به خلکو ته بیانې او په دې کتاب به خلک په کې او د دې کتاب احکامات به خلکو ته او دا کتاب بنه پټه نو تا دنیا واغستا او د دنیا عزت دی واغستو دانې دی واغسته او پیسې دی واغسته او په دې آیات په تفسیر کې اکثر علما لیکل چې کم لوی علما دي چې دا صرف د اهل کتاب مخکینو د پاره نه ده یعنی يهود نصارا بلکې پدې کې د دې دور علما چې دام شامل دي فبئس نبدی ما هغس یشترون چې اخلي دي او دا به ورته ځکه وي چې دنیا کې خو به دوی عزت اخلي پیسې اخلي او دیو منصب اخلي خدا اصل کې عذاب علیم اخلي د جهنم اور اخلي نو ځکه ورته بدوي فبئس نبدی ما هغس یشترون چې دی اخلي لا تحسبن نغمان مکوت اے پیغمبر اے مبلغ د قرآن الذين بهاغ کسانو یفرحون چې خوشاليږي بما بهاغ عمل اتو چې کړی دی یا اتو چې دی کوي نا دوی چې سکي په دې باندې دوی خوشاليږي چې یاره بس هندوستان میں فتح کو دنیا را تا عالم وي او دنیا میں عزت کوي او دا د پیسو باران په ما باندې وریږي یفرحون خوشاليږي دی بما بهاغ عمل اتو چې کوي دی ويحبون او فخيد من ساتدي ان د خبري يحمدو چې صفات وکړي شي د دې بما بهاغ کار لم يفعلوا چې نه کړي دي لم يفعلوا چې دوی نه کړي یعنی دوی خدان ته دا وایي چې موږ ورثه الانبیاء یو نو ورثه الانبیاء خو صرف دې ته نه وایي چې لوی پټکي په سر باندې وتړه او وګدې کپڑے سپینی واغوندا او محراب او منبر ته سنبال کا بس ورثه الانبیاء او بیا په دین باندې پیسې ګټا نو ورثه الانبیاء دا دې ته وایي چې د انبیاء غونته کې په خېټه باندې دې دین د پاره ګټي وتړه هجرت وکا جهاد وکا قتال وکا سخت طریقہ حق بیان کا د باطل مقابله وکا دې ته ورثه الانبیاء وایي چې سسا د انبیاء نه پاتې شوی دی هغه واخلا د الله پیغمبر وایي چې علماء و انبیاء چې دی هغه دنیا کې دینار درهم اشرفي دا پیسې نه پری دي هغه علم پری دي دین پری دي نو اصل کې ورثه الانبیاء هغه دي چې هغه دین د پیغمبر دا واسطه ده دا فراقیان مولیان دي ته ورثه الانبیاء نو ها
دا خو د شیطان ایجنټان دي. دا خو قرآن د دې مثال کله پشان د سپي او کله پشان د خر بیانې. اصل ورثه الانبیاء هغه دي چې هغه د الله کتاب بیانې، حق بیانې او د دې لپاره سخت تیری. لا تحسبن الذين غمان مکو باغ خلقو یفرحون چې خوشاليږي بما باغ عمل اتو چې کوي دي ويحبون او خيدي ان يحمدوا دا چې صفات وکړي شي د دوی بما باغ کار لم يفعلوا چې دوی نه کړي، یعنی نه قرآن بیان کړل دی حق بیان کړل. فلا تحسبنهم غمان مکو په دی باندې بمفازه چې بچ دي من العذاب دا عذابنا ولهم او دا پار دا دی عذاب علیم عذاب دردناک دے. وللہ ملک السماوات والارض مولای صاحب تا ته د الله ضرورت نشته دی. الله رب العزت هغه دی چې د اسمانونو او د ځمکې بادشاہي د هغه سره ده. حق بیان کا پدې کې ستا خپل فائدہ ده. او دغه د آیت لاندې یو بل خبر تزمو کما چې کوم آیت قرآن ذکر کو لتبیننه للناس ولا تکتمونه چې دې آیت سره په هر عالم باندې دا لازم دي. مفسرین لیکلي دي چې هغه به ضرور دا قرآن د الله دا کتاب خلکو ته ښکاره بیانې په دې باندې پردې نه اچوي. او په هر جاهل باندې مو دا لازم دي چې د علماو نه د دې کتاب په باره کې تپوس وکړي چې دا مسله په دې کتاب کې کم ذکر ده. ځکه قرآن کې ذکر ته الله فرمایل دي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. د دې آیت حواله ورکړل کہ اے خلقو تاسو په کتاب نه پوهیږئ نو د هغه خلقو نه تاسو کوي چې هغه په کتاب پوهیږي. نو په عالم لازم او فرض دي چې دا کتاب بیان کې خلقو ته او په عوام باندې دا لازم دي چې د دې کتاب مبارک هغه تاسو ته علماو نه وکي. ورنه دا واوري چې الله رب العزت چاته محتاج نه دی. وللہ او خاص د پاره د الله ملک السماوات والارض بادشاہی د اسمانونو د ځمکې دا او خاص د الله سره واق د اسمانونو او د ځمکې دی. والله الله پاک علی کل شیء په هر شی باندې قدیر قدرت لرونکی دی. سبحانك اللهم وبحمدك.